د کور خایس اوکے جی ویلکم بیک ټو د شو او پروګرام جی تاسو اورئ د خپل خوښي د کور خایس ما سره یعنی کې آر جی زکیه خان سره سو جناب تاسو راتلی شئ موږ سره پروګرام کې ګډون کولای شئ څنګه وکوي ظاهر د فیسبوک تلاري چا موږ جوائن کړي ماغه ملګری راتلی شي موږ سره پروګرام کې ګډون کولای شي دین علاوه زمونږه چې کوم د لایو سیشن چلیږي لري د خپل نورو ملګرو سره به هم شیر کوي چې زیات نه زیات ملګری راشي موږ سره پروګرام کې شامل شي ډیر علاوه جناب تاسو وایي ما چې زموږ پروګرام د نننې ټاپک ته چې مشکل وخت کې کله هم د خپل ملګرو یا خپل رشتہ دارانو یا څوک هم تاسو جان پہچان کړي تاسو قاوشه تاسو چا پرشل کې وګورئ چې د سکم خلک دي چې کوم مشکل وخت په غیبانی یعنی کې د الله پاک یو امتحان وی پدا سه انسان باندې آی باندې خو امتحان وی خدا دې چې په مونږ خلکو باندې هم د امتحاني چې آیات د دې خلکو سمره مدد کوي سو جناب په دې باندې خبرې ترې کېږي ټلیفون کالز پروګرام په اړوندنې برخه کې ما واغستل د تاسو ما سره بوس په دویمه برخه کې هم ټلیفون کالز د لاري راځي موږ سره پروګرام کې شرکت کوي سو جناب زموږ نمبر تاسو ځان سره نوٹ کړئ 091 52544143 زموږ نمبر دی په دې باندې تاسو راتلی شئ موږ سره لایو پروګرام کې به ګډون کوئ د نه علاوه جی تاسو موږ سره راځئ چې کوم فیسبوک ته لارې څومره هم ملګري موږ ګوري لګیا دي نو هغه موږ سره کامنټس لاري به خپل خبرې اترې شریکي دنه علاوه خاجي دا څوک ملګری موږ سره شامل شوي دي دا غي میسجز به دا غي نامې به شریکو ما شکیب خان دی جی موږ سره وی سلام څنګه یې جی بالکل ټیک ټاک تاسو دعاګانې دي نیکسٹ دی جی موږ سره بشیر خان سلامونه کوي وعلیکم السلام شکیب خان وای چې مای فیوریټ پروګرام مای فیوریټ ارجه زکیه خان بی تا سپیشل سلام او مینا ډیر مننه جی خوشاله اوسئ نیکسٹ موږ سره عجب ګل دی وای چې هاي هلو عجب ګل دین علاوه نیکسٹ موږ سره سلیمان د سلامونه کوي وعلیکم السلام سید احمد هم سلامونه کوي هلال خان د جی موږ سره وی سلام هلو زکیه خان څنګه او وی چې طبیعت هم دے څنګه دے نو طبیعت مزاج بالکل ٹھیک ٹھاک دی جی اور خوشحاله اوسئ تاسو میسجز شریکوم لګیایم دین علاوه نیکسٹ موږ سره میسج دے اوکے سلیمان سعید هلال د دې میسجز میں شامل کړو او رضوان الله دې سلامونه کوي وعلیکم السلام سلیمان باجوړې سلامونه کوي وعلیکم السلام او د پیښور پتنګ چوک نه یم هر کله جی تاسو پروګرام کې هر کله کو اور کوشش تا کوي څومره هم ملګری دا ټایم مونږ سره دی په دې لایو خبرونه کې په دې لایو پروګرام کې مونږ سره ګډون کوي مونږ سره ملګرتیا کوي مونږ سره موجود دي دا ټایم پروګرام کې نو هغه ته به وایو چې زموږ دا لایو سیشن زموږ دا لایو خبرونه خپل نورو ملګرو سره هم شریک کړي خاجی فرحات د موږ سره او سلامونه وی وعلیکم السلام دینا علاوه نیکسٹ موږ سره کوم یو عمران خان د جی موږ سره او وی سلام جی پروګرام فرست ټایم او رما زبردست فرام دیر یو جهان مننه عمران خان عبدالاحد هم سلامونه کوي وعلیکم السلام خوشاله اوسئ سمره هم ملګری موږ دا ټایم ګوري لګیا دي موږ یې جوائن کړیو هغه ته بداوای ما چې موږ سره په ټاپک په حق لبانه هم خپل خبرې ترې شریک کی یعنی کې دا غي د ژوند چې کوم ایکسپیرینس روان دی دا غي د ژوند کې ظاهره د ټف ټایم په هر انسان باندې راځي اپس اینڈ ډاون زموږ د ژوند حصہ ده او کدا سي حالاتو کې ستاسو ملګرو ستاسو سات ور کړی وي ستاسو خپلوانو ستاسو ملګرتیا کړی وي د حواله سره خبرې اترې تاسو مونږ سره شریکول شي اوکے جی اور باقی وخت په وخت بس تاسو چې کوم دا میسجز دي دا خو به شریکو ما پروګرام کې او میډم आवाज ډیر خاصه ده ډیر مننه جی وهاب مصطفی سلامونه کوي وعلیکم السلام عزیر هم راغله ده وې زکیه خان زما دا کال نه کیږي دا ولې وې زړه می د 2 ایئرز نه ستړې شو بیزی او بیزی ټرای اگین عزیر او وې کنه وې همت نه هارنی چاهیے نو همت کوا کوشش کوا نو یو ځل وخامخه ملاو شي صحیح شو دین علاوه وهاب مصطفی وې چې شای بالکل جی شای ما اور محمد عثمان سلامونه کوي وعلیکم السلام
د ټولو ملګرو یو جهان مننه چې راځي موږ سره پروګرام کې ګډون کوي خو را به شو خپل نننی موضوع طرف ته ټاپک طرف ته چې تاسو راغه ما شریک کړو چې مشکل وخت کې کله هم د خپلوانو چې د هغه ملګرتیا م پرېږدئ که هغه ستاسو فیملی کې دي یا ستاسو په فرینډس کې دي یا ستاسو کولیګس کې دي ټف ټایم همیشه په خپل ذهن کې دا ساتئ چې نن مشکل وخت په هغه انسان باندې راغلی دی سبا همدغه شان د مشکل وخت په ما باندې هم راتلی شي نو کوشش کوئ چې داسې مشکل وخت کې د خپلو ملګرو چې د هغه ملګرتیا وکړئ د خپلو رشته دارانو چې د هغه ملګرتیا وکړئ هغه یوازې م پرېږدئ اوس به جي پروګرام کې د حوالې سره شاملوم ستاسو کالز هم تاسو برازه موږ سره ټلیفون د لارې به پروګرام کې ګډون کوئ او شاملو به جي کالر السلام علیکم وعلیکم السلام جهان عقل شافی طرفه ډیر وخت بعد ډیر امین او ډیر احترامات تاسو ته هر کله کو عقل شافریدي څنګه تاسو وخت تیری دومره ویلکم نو دومره امین احترامات لکه څومره زمي د پښتونخوا غرونه خاج ډیر مننه تاسو دومره د مینې څه بوای تاسو نو بس اوس راغلم جمعیت نه او خو ټاپک کوم واورې دوه ډېر مزدار ټاپک راوړی کنه خاجي څه بوای ځکه چې موږ ډېر دا خبرې وکړې عقل شافریدي چې مشکل وخت کې چې دی هغه به تاسو ټینشن نه اخلي ځان ته به یو لایحه عمل تیاروي خپل منزل ته رسیدو لپاره ځان ته به یو ګول تاسو ټارګټ کړئ چې یار هغې ته به څنګه رسیږم خو دلته کې هغه خلکو ته هم احساس د هغې رابیدارول دي چې مطلب مشکل وخت کې د چا سات نه دي پرېښودل پکار اوس زه دا خبره کومه چې ته زما رشته دار شولې جی او یا زما مثال خبره او په ملګرو کې شوې نږدې ملګري مې چې ستا په مشکلاتو کې زه تا سره ځان شریک نه کوم او زه تا ته لاس در نه کوم دا خو د انسانیت نه د انتهایي لرې خبره ده چې دا د اسلام نه هم لرې خبره ده او دا خو بیا ملګرتیا او رشته داري نشته چې رشته دار د خپل خپلوان د ملک په خدمت کې رانشي مثال خبرو دی خپل دی یا رشتہ دار دی یا رور دی هغه په مشکل کې دی او غلط لاس ورکي کې دی چې تا لاس په وړه باندې الله تعالی هغه پریشانی حل کی کنه او چې په داسې وخت کې تا لاس ورنکې نه ته به کله لاس ورکوي او په کار دار چې موږ د حالاتو مقابله وکړو بالکل کله د حالاتو مقابله موږ کوو نو ان شاء الله ولذي چې پریشانی به ختمېږي او ټینشن مخ ختمېږي او داسې کس نشته چې هغه سره ټینشن خو ټینشن مقابله وکړو چې حالات مقابله ونکړو نو موږ لاندې نورم پرې وځو په کار دار چې موږ په انسان باندې هر څنګه وخت راځي په کار دار چې موږ د حالاتو مقابله وکړو او چې بیا داسې کې سره چې زموږ په رشته دارانو کې زموږ په پړوسیانو کې زموږ خپلوانو کې زموږ په هر ځای کې چې انسانیت چې هغه په مشکل وخت کې هغه موږ په کار رانو شو نو داسې یارانې نه یا داسې دوستانې نه یا داسې رشته دارې نه یا داسې انډیوالې نه خو هیڅ پیدا نه ځکه چې په اقتصادي کې خوار سړی خوشحال دی په کار دا دی چې هغه ستا په مشکل کې په کار راشي صحیح ډېر ښکلې ډېره مننه عقل شافریدي ستاسو و بس دا اواز را باندې ډېر ښایسته ولګېدو ما په خیال چې پروګرام دې وروسته شروع کړی پیله خو نه وې راغلی که نه راغلی ما سټارټ نه راغلی ما بس ما خو ولګوله او بس نن مو کار ته ملاو شوله او بس بل پروګرام پرې د سپارم تو لوی الله پامان الله پامان جی خوشحاله اوسئ اوکے جی تاسو هم راتلی شئ موږ سره زموږ نمبر دی 09152541143 په دې باندې تاسو راتلی شئ موږ سره پروګرام کې ګډون کولی شئ اور خاجي بل کالر شته موږ سره یس السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څوک دی موږ سره باجی سهیل خان باړینا څنګه یې سهیل خیر دی من دی وای کنه بالکل ټیک ټاک تاسو دعاګانې دي سهیل نن ورځ دې څنګه روانه ده یاره زما ورځ خو ښه سور کې روان زما اني ټایم باجی ښه خوشحالۍ کې تیری او زبردست او د دې راز څه دی هغه راته ووایه باجی وزه ټینشن نه اخلم کما باندې هر څنګه مشکل راشي زه د هغې مقابله کوم مقابله کې خو زړه دې په څه باندې مطمئني دا راته ووایه چې لکه څه مشکل وخت په انسان باندې راشي یو زړه ته تسلي وي سکون وي چې یاره دا به تیر شي او هغه انسان بیا هغه ټایم ټینشن نه اخلي تا زړه په څه باندې مطمئن دی زما مطمئن په دې وي زه یم به دا تېرېږي دا به تېر شي که سخت وي که نرم وي دا به تېر شي پوه شي په دغه زه مطمئن ها یعنی کې وخت چې دی ظاهره دا خو ټول ته پته چې وخت خو درېدو والا نه دی وخت روان دی نو الله انسان زړه مطمئني سهیل نورو ټولو اوریدونکو ته او څومره چې فیسبوک ته لارې موږ ګوري لګیا دي هغوی ته به څه پیغام ورکړې
هغې ته به ووایم چې داسې مشکل وخت په چا راځي د هغې سره هیلپ کوئ، تاسو سره به هم کوي، تاسو هم ورسره کوئ، ځکه چې ځان له ژوند نه کېږي. بالکل بالکل د یو بل مدد کوئ باجي، نو دې سره مینه هم پیدا کېږي او اختلافات هم زړونو نه وځي. او زبردست میسج. ډیره مننه سهیل، خوشاله اوسئ. باجي دعا سلام کوم ولی آبازي ته او نیر الله ته او مراد ته او باجي جی ګل رخسار اټاپیم راته نن پلی کې ارماني. بس صحیح ده دا ته پلی کوم. ډیره مننه سهیل، خوشاله اوسئ. جی دا موږ سره سهیل د باړې نه او چې مشکل وخت کې غبراویدل نه دی پکار، د همت سره کار کول پکار دی، ځکه چې مشکل وخت په هر انسان باندې راتلی شي. نن ستاسو څوک پیژنګلو والا کم کس باندې مشکل وخت دی، سبا دا ورځ په مونږ باندې هم راتلی شي، ځکه چې وایي که نه وایي د حالاتو هیڅ قسمه انسان ته معلومات نه، د حالاتو هیڅ پته نه چلی، سبا نن یو رنګي سبا بل رنګي. نو کوشش دا کوئ کله هم سو په مشکل کې نو هغه په لاس نه دی پرېښودل پکار، بلکې د هغې ملګرتیا کول پکار دي. زه به جي خپل نیکسټ کالر طرف ته السلام علیکم. کال ډراپ شوی دی، تاسو دوباره هم راتلی شئ موږ سره پروګرام کې ګډون کولی شئ. 09152541143 زموږ نمبر دی، په دې باندې تاسو راتلی شئ موږ سره به پروګرام کې ګډون کولی شئ. خاجي زه به خپل نیکسټ کالر طرف ته السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. څوک دی موږ سره؟ فضل خالق خبر کوم د پیښور شیخ آباد نه. جی فضل خالق څنګه وخت ښه روان دی؟ شکر الحمدلله، الله پاک ډېر احسانات دي. حاجی څه به وایې؟ ټاپک مې اورېدلی دی. بالکل لا مرګرو خبر مې اورېدی، ستاسو خبر مې اورېدی او زه به ده ووایم که نه لکه اکثر ډېر داسې کېږي چې دا ډېر مشکل حالات چې کوم دي دا اکثر له زموږ د خپل عقل له وجې په موږ راځي. اچھا هغه داسې که نه جی چې لکه بعض اوقات بعض داسې خبرې وي، زموږ بعض داسې خواهشات چې هغه زموږ د رصد نه ډېر بهر وي او موږ هغې پسې چې دی نو که هغه موږ لاس له نه راځي هغه موږ نشو ترلاسه کولی، نو بیا موږ چې دی ډېر زیات ټینشن کې راشو. یعنی تاسو دا ویل غواړئ چې مطلب مونږ د خپل آمدن نه کله زیاتې خرچې شروع کو نو اله بیا ظاهره ده بیا تاسو لون اخلئ، دا به کوئ نو ای سره ستاسو هغه حالات دومره ډاون شي، دومره ټینس شي تاسو چې تاسو ته بیا هغه لاره نه ښکاري چې زه په کومه لاره لاړ شم. ایگزیکټلی همدغه خبره ده. لکه ګوره موږ خپل خواهشات کنټرول وساتو که نه، الله پاک چې ګوره تاسو یو مثال درکړم، لکه زه ما نظر لکه کمزور دی ډېر حده پورې که نه، نو یو ځل ما سره یو کس ناست و، نو هغه ما ته لکه تسلي هداسې همدردي را سره کوله که نه، یاره لکه الله پاک نه لکه دغه کېدل نه دي پکار چې کوم الله پاک کوم نعمتونه راکړي پای صبر پکار دی. نو ما هغه ته یو جواب ورکړم، ما ته داسې کار دی که نه، وایم الله پاک چې دا ما له څومره نعمتونه راکړي دي که نه، زه د دې حق هم نشم ادا کولی. وایي چې زه د دې حق هم نشم ادا کولی، الله پاک چې څونه لکه الله پاک په ما احسانات کړي دي. اوس که مثال په طور زه اوس دا ویم چې یاره زما د فل نظر وي دغه وي، نو یا مثال که هغه ما ته ملاویږي یا نه ملاویږي، خو چې دا کم شته چې کم از کم په دې خو زه شکر وباسم او چې کم څومره الله پاک راکړی د دې څه نه څه لکه کار اخلم او خپل هغه ژوند چې کم دغه دی هغه د ژوند پایه پرې روانه ساتم. بالکل صحیح خبره وکړه تاسو، خو په دې باندې ضرورت د دې خبرې د فضل خالق چې په دې باندې اوس عمل وکړي خلک. بالکل لکه زه به تاسو ته دې کې یو خبر وکړم چې څومره زمونږ که خواهشات زیاتېږي دومره به زمونږ لکه پریشانې زیاتېږي. نو بس فقط چې مونږ خپل ضرورت او خپل خواهشات لیمیټډ وساتو نو ان شاء الله زموږ ژوند به ډېر اسان. صحیح، ډېره مننه فضل خالق، خوشحاله اوسئ. ډېر زیات قدرمن شي بچه څو زموږ ملګري دي، بنات ماما دي، سالار امیر صاحب دی، عارف بای دی، سات کاکا دی او نور چې څونه رونه خویندې دي، راحت بای دی، فرید ټول ملګرو ته ډېر سلامونه ډېر احترامات. السلام علیکم. ډېره مننه. وعلیکم السلام. جی دا موږ سره فضل خالق او ډېر زیات ښکلې او د پوهې خبرې شریکې کې چې کله هم موږ اکثر پښتانه یو مثال ورکو که نه وي د خپل صادر سره خپې غځول پکار دي. که تاسو د خپل لیمټ نه زیات ځای زیاتې خرچې کوئ نو اله بیا ستاسو ژوند کې چې د هغه پرابلمز راځي، ستاسو د ټول کور نظام ورسره ډسټرب شي، چې کله نظام ډسټرب شي
بیا په تاسو باندې ټینشن راځي، ډیپریشن راځي، تاسو چې دی هغه ورو حالات چې دی هغه خرابېدو طرف ته روان شي. زه به جي خپل نیکسټ کالر طرف ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات. عارف خان د تاکان د تاسو ته د کور خایس کې موست ویلکم هر کله او په خیر راغلی. ډیره مننه عارف صاحب، وخت مو ښه تېرېږي. د لسانات او تاسو دعاګانې دي. فضل خالق یو خو ډېر نایس انسان او نایس خبرې کوي، نو په دې باندې ډېر ښه ورځي. ښایسته خبرې پې وکړي، نورو ملګرو هم پې خپلې خبرې وکړي. یقینا د دې خبرو پکې ډېر خیال ساتل هم پکار دي. مشکل وخت انسان باندې هر قسمه حالات هم راتلی شي. انسان ټول عمر په یو لیمټ کې نه وي. بالکل دا په یو حال باندې صرف د یو د الله او د یو د الله نوم دی، او انسان د دا نوم چې په هر څه برابر دی، ټول عمر برابر نه وي. د باندې کمزورتیا به راځي، مشکلات به راځي، امتحانات به راځي، ازمایش به راځي، ستونزې، څومره غم، تکلیفات، مشکلات دي، دا به انسان ژوند سره تړلي معاملې جی دا به راځي. خو یو خو دله پکار دا ده چې د حوصله نه بیلي، اتیار نه ډډه کوي، او د ناامیدي نه ده پکار، او د دغه خبرو نه هم خیال ساتل پکار. ځکه زموږ دا خلک دا چې کله داسې لږ ګزارې حال خلک نو دې سم دمي، او چې لږ داسې له شلي بیره د لاس له راشي نو دې بیا ډېر زیات بدل شي. دې بیا نوي نوي رواجونه پیدا کړي، نوي نوي کیسې کتارې هم دې جوړوي. نو یو خود د ده په وجه باندې خاندان ته هم ګرانه شي، کور مالت، کلي وطن کې هم رواج خلکو ته ګران شي، که نه اضافه کارونه شي. نو یو خو اسراف هم نه دی پکار، بل دا ده چې د خپل سعادت پورې خپې غزول پکار، د خپل حیثیت مطابق کار او خبره کول پکار دي. نو مشکل انسان باندې هر قسمه حالات چې راځي، یو خو به دې سره دې لتاړ بم شي، مضبوط بم شي، او په ده باندې خو به امتحانات ازمایش وي، خو لکه امتحانات به په دې عام خلکو باندې وي. ځکه چې دا څه تکلیفات، مشکلات چې راځي په انسان باندې، دا د بره نه تللي، خو الله پاک ګوري چې یاره په دې انسان تکلیفات، مشکلات راوستو، خو چې دا روغ خلک او دا کارجوړه خلک دې خیالات هزار دي پیش کوي او دې خیالات. نو زه وایم چې تکلیفات، مشکلات د انسان ژوند کې راشي که نه، نو د یارانو، دوستانو له رشته دارو له نه ده پکار چې دوی په دغه مشکل وخت کې دوی یو بل نه لاس اخلي او ځان خاموش کوي. نو دا لږ سپورټ پکار دی. دې سره د انسان هغه حوصله هم اوچتي او اتیار هم هغه نه لړه کوي. دا وخت راپورې یو جهان مننه. بانت کاکا جي سره امیر صاحب، فضل خالق او زما ورته څومره مینوال وري کاکا جي د ټول ته دوا سره ډیره مننه. خوشاله اوسئ جی. د موږ سره عارف خان د تاکال نه او انتهایی زیاتې ښکلې خبرې را سره شریک کړې. خو ضرورت دې خبرې دی چې موږ خبرې ډېرې زیاتې کوو، موږ خبرې ډېرې اورو، خو په دې باندې موږ عمل نه کوو. نو کوشش دا کوئ چې دا خبرې تاسو اورئ، په دې باندې تاسو عمل هم کوئ، یعنی کې دا خبرې عملي کول هم دي. الله به زموږ ژوند کې څه اسانتیا راځي، الله به چې دی موږ کې احساس پیدا کېږي. او په کار دا نن سبا تاسو ګورئ حالات انتهایی زیات بدل شوي دي. لایک مخکې به یو تن د بل تن څنګه هغه احساس کولو، د هغې خیال به یې ساتلو، د هغې کیر به یې کولو، هغې تپوس پوښتنه به یې کوله. نن سبا هغه څیز ورو ورو ختمیږي لګیا دی. نو کوشش دا کوئ چې کوم خپل ماشومانان دي، ستاسو کور کې موجود ماشومانان دي، هغه ماشومانانو کې دا عادتونه تاسو اچول شروع کړئ. اوکے جی. اور تاسو به اوس راځئ موږ سره یو بل ټلیفون کال به شاملو خپل پروګرام کې. او زه وایم چې زیات دا ټاپک داسې دی چې زیات نه زیات ملګري راشي موږ سره په دې باندې خبرې اترې وکړي چې نن سبا موږ لږ شانتي که د خلکو دا مایندس چینج کړو، لږ شانتي هغوی کې احساس بیدارولو کې کامیاب شو، نو دا غټه خبره ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څوک دی موږ سره؟ مازلی خبرې کومه کوهاټ روډ بډابیرین. مازلی نن خو د اواز بیخي بدل دی، نن می سټایل بدل دی، ځکه چې سیریس غوندې کاتره تخکاری او کنه دا وګوره نو څه به وایي. اوکې زبردست. څه به وایي؟ باجی فرسٹ اف آل خو ستا ډېر شکریه ادا کوم چې نن پروګرام لرالې که نه. اوس نه پوهېږم چې د حالات ولې سیریس شوي دي، ربیول په وجه باندې که نور څه خبره تره ده؟ نه نه داسې هېڅ خبره نه ده. لکه بیجم هم چینج دی که نه، نو مې چې دا بیجم تا چینج کړی دی که دا د کپنۍ طرفه شوه؟ هغه ځکه چینج دی چې موږ فیسبوک ته لارې لایو یو، نو چې کله لایو یو نو بیا به تاسو دا بیجي هم اورئ. ښه جي. باجي را به شو د ژوند حالاتو ته که نه، دا انسان چې څومره دی محنت کوي که نه،
نو دې ځان ته د ژوند څومره حالات اخیسته کولم شي او دې خرابولم شي او کچره دې مهنت ښه کوي د زړه نه یو کار سره محبت کوي او خواري کوي خپل جدوجہد کامیاب دې ته به حالات یې سم نه وي او چې کله د باندې حالت حاوی کیږي نو داغه غټه مین وجه ده چې دې مهنت به کم کوي. اوکې نو موږ دومره مهنت کم کو او دغه خواهشات او زمونږ ګوره انا را کې زیاته ده حسد را کې زیات ته لالچ را کې زیات ته کنه او نن سبا تاسو ته داسې نه لګي مازلی چې داسې زونه نور هم سه واقع کې لګیا دی ورځ په ورځ ته واقعي او باقي سزا تیرا ته ملاويږي خو موږ په ځان نه پوهیږو. صحیح نو پکار چې موږ د حالات مقابله وکړو او سیالونو کو د خپل وس مطابق کار وکړو چې څنګه زموږ حیثیت او وس ته او پاغه ژوند کې مونږه خوشاله ژوند تیرو پدې ژوند باندې شکر وستل پکار دی. بالکل باجی سره دا ژوند زمونږ نه دا زمونږ د مور پلار دی زمونږ درونو خو زمونږ د معاشره د دې کې ډېر کسان سره شریک دي. جی بالکل نو د ژوند حالات مقابله وکړو او چې څه حالات راشي نو الله طرف ته متوجه کیږو نوافل او ذکر اذکار وکړو. زبردست ډیره مننه ماسلی او بس باجی تاسو ته پروډوسر ته ټول بڑا ډیر سلام د الله پامان. وعلیکم السلام اند الله پامان جی دا موږ سره مازلی د کوهات روډ بډبېره نه اورډر زیاته خولي او د پوهه خبرې را سره شریک کړي یو سو تاسو کامنټس لاري چې کوم ملګری شامل شوی دی هغه طرف ته به هم رازو چې څوک تی موږ سره ملک نقیب خان دی جی موږ سره وای چې سلامونه زکیا جانی خوري خوشاله اوس ډیره مننه جی تاسو دې هم الله خوشاله ساتي. عزیر وی چې زکیا خان ډیر زبردست ټاپک باندې خبرې کوي یو جهان مننه او نیکسٹ جی موږ سره میسج دی د مراد خان یو شعر را سره شریک کړی دی هغه به هم د پروګرام برخه جوړیږي. صابر دی جی موږ سره د بالا غړینا سلامونه مینا او احترامات ویو منه وعلیکم السلام صابر څنګه وخت خطیریږي دینه علاوه جناب انعام الله دی موږ سره وی سلام جی څنګه سسټر بالکل ټیک ټاک. شکیب خان وی چې ګریټ پرسنالټي زکیا خان بی بی جی ډیره مننه تاسو د دونه مینه او احترام راکولو خوشاله اوسه. نیکسٹ موږ سره میسج دی خاجی دا چا میسج کړی دی ها اوکے او منصب خان دی جی آئی تھنک او دی کړی دی هاي او چې پسندیدہ شخص کی لاپرواہی میسج چلا گیا لاپرواہی انسان کو ذہنی مریض بنا دیتی ہے. یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے. عزیر خان جی منگا سر وی اللہ و میں چرتا کال ملاو کی زکیا خان اللہ دیو کی عزیر چه کال دی ملاو شیراشی منگا سر پروگرام کی شرکت کی جی اور دغه شانتی ماسرا زم چې سونه ملګری راځي پروگرام ته نو کوشش تا کوي ماسرا ټاپک په حق لوانه خبره اترې کوي. ډېر انتظار ونه کوم په کالر باندې ګورو چې موږ سره لاین باندې سوکتی. السلام علیکم. او زما غوګونه چې دی هغه خراب کړل. اوکے یہ کیسے مجھے سزا دی ہے عمر زموږ کالر خبرو کې یو بل نه جالس کېږم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیالداري وفاداري تابعداري مزیداري نیازبینی گلورینی شیرینی مینی مینی د کې پکې بفتار د زکیا خان د چوټو جرمانی د سوق ز جرمانه یم. بالکل 4 هفته ریال انتظار او شد من قطر مونږ انتظار کوتنی ها ولی اصل کې دا دی چې زما سداسي کارونه راپیښ شي اې د وجه نه زه چټي کوم کني زما تاسو به کتلی چې کله زما سداسي ضروري کار نه نو زه ریګولر راځم تاسو پر پروګرام کوم. ګل باجی زما د ډیوټي ډیره سخت لګولې ده په کوم ورځ پاتې شي نو زما بیټري د موبایل لوکیږي ها وې دا نه راغله مې زه خو اسسټنټ ډایرکټر يم خو نن وسره نه یم. ها اوکې دا دوره په بار مل کوا نو ګل باجی پروګرام دم خو دې اخلاق دم خو دې سوچ دم خو دې ذهن دم خو دې خو زه به دې ستاري ته ټکلراشه مستانه غو یو نه نه جهان مننه کومه او الله دې قدر کا کامیاب شي. امين. تاسو سره انسان حالات نه خرابوي انسان خیالات خرابوي. یس دې خبر ته سوچو کړه حالات خو څو وخت پوری امتحاني نن به تاسو سره په دې میاشت کې سیل دي زیاتې په دې کې به تاسو کې ډېرې مسالې به تاسو شي پیسې وو خو بل کې دي شي کې ستا شو زی نور راځي تاسو سره زیات شي نو دا میاشت وستا خراب خو بل به ټیک شي. بالکل کې به بیماری الله پاک په بل کې نظام برابر کې خدای څخه خاطر کې تب نور اخی خو خیالات د انسان ټول
ژوندۍ تباه کوي یس کله چې زموږ نو حالاتو نه به مونږ ګیله نه کوو دا ځي او راځي کله سړی ښه کله خراب کله خوشحاله کله خفه دا تړلي دي جی خو خیالات زموږ داسې دي چې دا هر ټیم مونږ سره دي که مونږ خپله د خپل خیالات وي که نن مونږ سوچ وکړو که نه نو دا بهر روڼه لاړ شي دوی مسافر یې کوي نو هلته خو ټیک ته چې مسافر د پیسې ګټي خو چې کور ته رالېږي هلته رالېږي او دلته یې خوري نو مونږ چېرته هغه پیسې جمع کړو چې یاره دې د بهر نه 10 کاله 15 کاله پس راشي دوی په یو روزګار وکړي بالکل سره چې تش توري هغه سره یو روپۍ نه نو وجه دا چې مونږ دغه ته نه ګورو بیا که زمونږ خویانو ته وګوري دوی ګنډل کولی شي ټیپینګ کولی شي په کپړو ګلونه لګولی شي دوی بیا چې کوم دی هغه نه کوي وجه څه ده چې هغه محنت پرېښی دی ښه کرور ته وګوري ښه سبق به یې ویلي یاره نوکري نه میلاویږي یاره چې کوم دی کپنی کې به څه کوم په دونه زما دونه تعلیم ته کو زه کپنی کې مونچیتوب کوم زه اوس ماشین چلوم پر بیم په کار باندې شرمېدل نو مونږ چې کوم دی هغه ډېرې پیسې چې کوم دی نو دغه یو غټ سیټ غواړو خو مونږ چې کوم دی چېرته خپل زموږ مشرانو محنت نه دی بیلی نن ته ځان ته سوچ وکړه ته یو چینل بل چینل یو جاب بل ځای جاب ټوشنې ته یو ښځه ذاتې ته محنت کوې که نه ولې ستا لاس په دغه کې ولې به ته بل ته ودرېږي که تا له څوک څه درکړي که نه خو ستا لاس برابري وجه دا ده چې ته خپل محنت کوې که ته په دې ننسس کې پاتې چې دا زموږ تاوان نه ستا تاوان دی خو که ته دلته مثال خبره 15,000 روپۍ د شو مثال خبره ختمې شي که نه خو الحمدلله تا د 10,000 محنت هلته نور کړي صحیح خبره خراب دي نو ځکه خبره دا ده چې مونږ خو داسې هغه خو نن دي دا خویندې سوچ کړي چې د کیانو یو زنانه ذات ده دا محنت کوي او دا چې کوم دی دا دې چینل نه مونږ ورو بل ځای نه مونږ ورو دا خبرونه نه مونږ ورو مثال خبره ټوشن هم دا کوي دا یو چې د غم چلی د معذور علاج هم کوي نو دا یو ښځه ذات ته خو دا که ته دې ځای ته رسېدلې ټیک ته چې تا باندې خو تعلیم مور او پلار وکړو خو ځکه خو تا برابر کړو که نه هلته خو تا یاد کړو که نه نن خو منډه ته دی که نه هغوی خو خپل حق ادا کړو نو چې مونږ نن سبا افسل ته لاړ شو مونږ ګرځو که د کور نه زر راځي یاره بل 2,000 بانې جوړې کړو زما په دې لګي بانو د مو پلان نه پیسې الو خو مونږ دا سوچ کړی چې یاره دا په ما خرڅې کېږي په ما باندې دومره پیسې لګي په ما د مور او پلار زه د کوره د خویا ګرونو نه بهر نن ما څه وکړی نو مونږ په خپله د ناکامه ځان جوړ کړی دی مونږ د خیالات چې کله بدل کړو مونږ چې کله د مشر کشر تمیز وکړو مونږ چې کله فرل وي کړو مونږ چې کله عزت کله چې مونږ کې شرافت وي دار عزت د مشرانو عزت مونږ به دعا یو او په دعا کې چې مونږ به کامیاب یو که ته د ملک پاچا چې خو چې په دعا یې باندې سم نشي کېدی او نن د ګل رخسار ټپي دي کلم مې په فیسبوک وایم ارماني ټپي دي ورته یې پلی کړه یعنې نو هړتال به کوو صحیح ده شران ټولو ته مینه زه بیمارم د تاسو نه بخښنه او ستا یو نړۍ جخنه او ستا یو جهانونه ګل شي ګل مشي د عمر د ګل مشه کامیاب شي کامران شي او په هغه کې د کې پی کې د ساده زکه هغه تک ولا سلوټ او نه الله خو یو کار کړو باندې لتی پدا دا څه ولا کرم راوړل کور ولا چې کرم راوړل هغه ته یا دا غیرت سمږي سم خو دې شکر الحمدلله 15 وخت موږ کوم سم نه مګم هغه په دې بل زنانه आवाज کوي تاجد مو سره کوي چې الله تو پیری سپینی مننه وعلیکم السلام او ډیر زیاته ښکلې لطیفه را سره شریک کړه نو همدغه شانته خوشاله اوسېږئ وایي که نه وایي خوشیاں پھیلائیں او کوشش دا کوئ چې څنګه زموږ نننی ټاپک څوک هم په مشکل حالاتو کې وي کوشش وکړئ چې د هغې ملاتړ وکړئ هغې سره ملګرتیا وکړئ بجای د دې چې هغې نه سترګې واړوئ هغه په ځای باندې پرېږدی یوازې پرېږدی هغه حالاتو کې سبا دا حالات چې دی هغه په مونږ باندې هم راتلی شي سو جناب همدې سره زموږ د پروګرام وخت سر ته رسېدلی دی انشاءالله سبا به تاسو سره دوباره کېږي ملاقات په سیم ټایم باندې سیم سنو FM 96 باندې خپل ډېر زیات خیال ساتئ ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الوی الله پامان